هذه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد بإذن الله. پرون سبق کې مونږه د ارسال الرسول فائدې ویلې، حکمتونه ویلو چې د پیغمبرانو الله پاک ولې د دنیا ته رالیږي. نو مونږ خدا یو خبر کړی و چې الله پاک په دې دنیا کې انسانان چې دا اوسېږي او د انسانانو د هدایت لپاره الله پاک انسانان چې دا دنیا ته رالیږلي دي. او د دې انسان د کم کسان د الله پاک نه یریږي او د الله پاک تابعداري کوي، د الله پاک په دین باندې عمل کوي چې هغه ته زیری ورکړي، هغه لپاره مبشرین دي. او کم کسان چې نه دي د قرآن مجید کلمه رسولن مبشرین و منذرین، یارون کې د کم کسان چې کافر دي، کم کسان چې ګناهګاران دي، او کم کسان چې الله پاک نه فرمانی کوي. دا غیر لپاره پیریا دغه مسلمان انسانان چې اندار علی ګل شي دي رسولان. یا په ځمکه کې موږ دا خبره کړو چې موږ چې د عام انسانانو لپاره الله پاک فرشتي چې دغه علی ګل دي انسانان رسولان علی ګل دي، او فرشتي چې دا خاص انسانانو ته یعنی انبیای کرامو ته چې اندار راځي نه دي نه منافقین دي. دا شان په پیریانو کې شته کې نشته، نو زموږ د لباس ردایي څخه خبر نشته راغو. اځه موږ ویلو چې را پځه دای کې بعض کسان مسلک دار چې په پیریانو کې شته وای من امه الا خلا فيها نذير او یا معاشر الجن والانس الم ياتكم رسول منكم. نو موږ ورته وایو چې رقم کسان چې نشته د پیریانو رسولان او رسولان صرف د انسانانو ناراضي نه، ورته دا جواب ورکړي چې د دینه مراد الم ياتكم رسولنا مراد هغه کسان دي هغه پیریانان دي کوم چې بدن نخله تراغلي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت اوریدلو. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين یا قومنا اجیبوا داعی الله انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. دا خپل قوم ته تبلیغ کوو دای کو نه ته مراد دي. او دویمه دغه دا چې دا پیغمبران الله پاک را لېږلي دي د لپاره دي چې د خلکو د لپاره کم سوزونه فائدہ مند دي، کم سوز نقصان ده چې داغي وضاحت خلکو ته وکي. چې لکه عام خلکو ته پته نه لګي چې دا سوزونه الله پاک پیدا کړی دي نو دا فائدہ مند دي که نقصان ده دي. ځکه عقل جنن هغه دغه نه کوي. دغه شان دی الله پاک جنتونه پیدا کړی دي، جهنم پیدا کړی دی. نو دې جنت ته راتلو لپاره، جهنم نه بچ کېدو لپاره انسانان چې دا الله پاک پیدا کړی دي چیرې دا. نو کم انسانان چې هغه په انسان باندې مهنت کول چې جنت ته لاړ شي جهنم نه بچي، د دې لپاره د پیغمبرانو ضرورت د پیغمبرانو ناګري د خلکو ته داخل. دا خو پرون سبق کول شو. د دې سره پرون خبر سبق دا خو وخت بیا کمو چې دې معاملات دي او د څه خبرې اترې دي، د څه احکامات دي چې هغه کې هم د پیغمبر راتل ضروری دي. ځکه چې بعض کارونه د سری د الله پاک چې څومره هم د کارونه دي ناغي په درې قسمه باندې یا خو ممکن دي یا واجب دي یا ممتنع دي. نو ډېر کارونه دي چې ممکن دي لکه د عالم د حادث کېدلو او دغه شان د دجال راتل، قیامت واقع کېدل، د امام مهدي علیه السلام راتل، د عیسی علیه السلام را کوزیدل. نو دا ټول خبره دا ممکن دي. او دا شان بعض خبرې چې دا واجب دي لکه الله پاک ذات دا واجب الوجود دی، الله پاک صفات دا واجب الوجود دي. او بعض چې دا به ممتنع سونه دي په کائنات کې، لکه ته دا الله پاک سره شریک نشته، نو سره په ذات کې شته، نو سره په صفات کې شته. یا دا شان دا الله پاک په یو مکان کې نشته، الله پاک په ځای کې نشته. نو دا خبرې دي سړي چې په دې باندې په هیدو د لپاره عام انسانان په دې باندې نه پوهیږي. نو د دې لپاره د پیغمبرانو دراتلو ضرورت ده. ځکه دا خبره نه او په عقل باندې پته لګي او په عقل باندې پته لګي مو خو انسان په ټول عمر جنان دا بلکې په دې باندې سوچ وکړي او چې دې سوچ او فکر کوي نه نه دنیا نور کارونه جن دا به لاړ شي. او دا پیغمبران چې الله پاک را لېږلي دي د دوی تایید کړی دی الله پاک په معجزې سره. معجزه د باب فاعل نه د اسم فاعل د واحد مؤنث څخه معجزه په معنا د عاجزه کوونکی. او معجزه هغه خارق عادت کار ته ویلېږي، هغه ناشنا کار ته ویلېږي چې یو الله پاک د پیغمبر په لاس باندې داغه د پیغمبر په لاس باندې الله پاک ظاهر کړي د سره لپاره چې داغه په ذریعہ سره د صداقت شي. او کم کسان چې دي چې هغه د پیغمبر نه داغه د نبوت چې دا انکار کوي چې باغی باندې دا الزام راشي. هغه په دې خبره باندې پوه شوي ها په دې باندې پوه شوي. بیا کم خارق عادت کارونه چې د انسان نه
خارق عادت کارونه یعنی د ناشنا کارونه د کارونه چې هغه عقل نه مني نو دا غي شپږ قسمونه دي شپږ قسمونه دي یا به دا صادر شوي د پیغمبر نه یا به صادر شوي د ولینا او یا به صادر شوي د عام ګڼکپ نه نو کدا صادر شوي د نبی نه نبی په دوه قسم دي یا به قبل النبوت وي یا به بعد النبوت وي که قبل النبوت وي نه ایت ویلګي ارهاصات او که بعد النبوت وي نو ایت ویلګي معجزه ارهاص لگا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بوهرا راهب چلندا ولیدو نو بوهرا نو هغه کله چې پیغمبر سلام شام ته تلو کنه نو هغه راهب ولیدو چې هغه په دغه باندې سر باندې بداغه سورته وي وریز و پیراتللا نو دا ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بوله او خارقات کړو شو دا ارهاص ته ارهاصات دته ویلګي او چې بعد النبوت دې ته څه ویلګي معجزه ورته ویلګي کچرته د ولی متبع سنت پلاس باندې متبع سنت په زروای اوس د پنجابیانو پیر نو پنجابیانو پیر خټول ګڼ غپانی د چرس کوي نسوار کوي سیګریټ کوي او و چې راز پیر ما د خدای تعالی نو چې د ګناونه کوي راکې نو د پیر نه بیا نو دا د ولی چې متبع سنت د عقیدت وسره ضروري دی نو چې دا متبع سنت په لاس باندې چې نن دا یو کار ظاهر شي خلاف عادت کار نه ایت ویلګي کرامت څورته ویلګي کرامت ورته ویلګي او کچرته یو د سي ګڼکپ پیری او دغه په لاس باندې یو خلاف عادت کار ظاهر شي نه ایت ویلګي استدراج او چې د سي یو کاری چې هغه لکه سبب نه معلوم کړه ایت جادو ویلګي جادو بیا دا چې عام سړی عام کې سي دغه په لاس باندې د یو خلاف عادت کار خدای پاک وکړو چې نه ولی دی نه فاسق دی نه فاجر دی لکه د ډیر زیات وګړي او د خوراک ته زلو شو وی چیرې د یو او غوړی و او پای کې د مزیدار وریجې پرته و او پای باندې لپاس پټي پراته و اوس د چې دی خو وکتل جو بس را روان دی هغه پټي را روان دي نو دې ته معونت ویل کېږي معونت پوه شئ اگر دې یو ګڼکه پوښتې هغه چې د خدای تعالی پیغمبر یم یا ز پیر یم یا ز هغه کوم دا کوم او زو دري انسان چې نه د حکومت د موما او الټا غته نقصان ورسېدو نو دا اهانت ته لکه مسلمه کذاب نو مسلمه کذاب ته پس یو کس راغی ته چې د خدای پیغمبر یم ول داستر غلک دم کا پر استر غمنی میدل نه جو ول داستر غدم کړو دا بل استر غډند شو نو دا اهانت ته په دا خلاف عادت کارونه دي په شوی په باندې چې د نبی نه دغه شي د نبی له لاس نه صادر شي نو د نبی د نبوت د مخکې به یا ورته کې نبوت د مخکې ته ارهاصات ولېږي نبوت نو ورته نو څور دی لګي معجزه ورته لګي او دسی ولی متبع سنت وي داغه نه ظاهر شنو څور دی لګي کرامت ورته لګي او کچرته دې ګڼکپ نه ځای شنو بیا ورته لګي استدراج ورته لګي څور دی لګي د عام مسلمان نه صادر شنو څور دی لګي معونت او کده سی یو چې لکه د یو کار کو د غرض خلاف وشو نو بیا ته څه لګي اهانت ورته لګي اهانت او دا معجزه چې الله پاک صادرې پر پیغمبر پلاس باندې نو د دې وجه سره د دې وجه لا لګنه چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا پیغمبر ته نه دا معجزه باندې خپل څه طاقت خو نه خو چې الله پاک د لاس د خلاف عادت کار ظاهري ندی دا د چیرې په خپل دعوت رسالت کې رښتینه ده دروغجن نه ده او خلکو ته هم د پته ولګي چې دې چې دا کومه خبرې کوي نو دا دغه د دروغجن نه ده بلکې دې رښتینه ده نو چې خلک د په لاس باندې یو خلاف عادت کار ویني نو هغه عام طور باندې دا چې هغه خلک دا خبره بیا مني او امکان پکشته چې بعضی کسان دي چې هغه په دې وجه د سیر کړل جادو کړل یا بل څه خبره کړل دا غي د وجه د عمل چلندا کړل نو چې امکان ذاتی دا د علم یقیني د حصول منافی نه لري په دې باندې دا خبره بیا کوي لکه زمونږ دا خبره زمونږ په خبره باندې کې چې دا غر چې د اوهد غر چې د سرو در نه ګرځي لیکن امکان شته چې دا خدای پاک د سرو در نه ګرځي وګور ورته نور خبره تر به کتاب کې کوم آسان دي څه پرشته نه وکذا جعل القضايا اذن الله پاک ګرځول دي احکامات منها بعض دینه ما هي ممکنات چې هغه ممکن دي
لا طریق الى الجزم باحد جانبه ممکن هغه ته لګيږي چې هغه په یو طرف په یقین باندې جنن دا طریقه نه وي چې ته په دې فوق په یو خبره باندې یقین وکړي یعنی مطلب نه پکې جانب وجود راځي وي او نه پکې جانب یقین نه نه پکې جانب ممتنع تندار راځي وي او ممکن کارونه لکه کم دي لکه دجال ظهور دی او د ټول انسانانو را جمع کېدل د عالم حادث کېدل او د ټول امام مهدی د ټول خبرې څونه ممکنات دي ومن ما هي واجبات او بعض دي احکامات ناغري چې کم واجب دي لکه وجود د بارے تعالی شو د الله صفات شو او ممتنعات یا بعض دا به ممتنع دي لا تظهر الا العقل الا بعد نظر دائم وبحث كامل واذا نظر عقل دا مگر رستو دا هغه پوخ دایمي نظر نه او د ډیر زیات بحث کامل بحث نه بحيث لو اشتغل الانسان به کته انسان په دې خبرو کې مشغول شي چې دا صحیح دي که صحیح نه دي او دا ممتنع دي که واجب دي او حلال دي که حرام دي نو انسان عقل دیبا لو خدا خبره کول نه چې کوي نو دې بګران سره بغیر تعطل اکثر مصالحه نو دې انسان اکثر مصالح بلدنه فوت شي د دنیا فقال من فضل الله ورحمته نو دا الله فضل او دا الله رحمت ده ارسال الرسل علی گل رسولانو لبیان ذلک چې واضحت وکړي دې خبره کما قال الله تعالی لکه څنګه چې الله پاک فرمایي وما ارسلناك الا رحمه للعالمین چې نه را لګلې مونږ ته مگر د ټولو مخلوقاتو د رحمت لپاره مونږ را لګلې ته وایدهم ایل انبیاء او الله پاک مضبوط کړی دي تایید کړی لري د انبیاء بالمعجزات الناقصات للعادات په داسې معجزات سره چې عادت ناغه مختلف دي د عادت مختلف دي معجزات څه ته وایي المعجزات جمع معجزتين دا جمع دا معجزه ده او معجزه لګي عاجزه کوم کی دا لغت په اعتبار سره او په اصطلاح کې هي امر يظهر بخلاف العاده دا کار د چې ظاهريږي فلا په خلاف د عادت نه على يد مدعي النبوه فغلاس دا کسبانه چې دعوه د نبوت کوي عند تحدي المنكرين على وجهين يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله په وخت آی کې عند تحدي المنكرين په وخت د معارضین منکرانو د انکار کوونکو په داسې طریقې سره يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله چې منکرانو لرا انکار کوونکو لرا عاجز کی چې عاجز کوي انکار کوونکو لرا داغه په مثال باندې راوړل یعنی کم کسان چې انکار کوي کنه نو هغه د دې په مثال باندې شي راوړل لکه قرآن مجید دا الله پاک معجزه ده دا الله پاک د انکار کوونکو ته وایي فاتو بسوره مثل فاتو بعشر سن راوړي یو سورت راوړي ټول قرآن راوړي کنه چې پیش کولل سورت پیش کوي کنه چې پیش کولل یو سورت پیش کوي دې ته معجزه وایي لکه پوه شئ چې الله پاک په مدعی د نبوت په لاس باندې کوم کس د نبوت دعوه کوي دا په لاس باندې ظاهر کړي د دې لپاره چې د نبوت تصدیق وشي د رسالت تصدیق وشي او کم چې منکران دي او انکار کوونکي دي چې هغه دغه د وزارت لراوړو په مثال باندې د عاجز دي چې او تخپل دغه کوي وذالک او دا مضبوطواله لانه لولا التأييد بالمعجزه کته الله پاک تایید نه کوله په معجزه سره لما وجب قبول قوله نو دا قول قبل ول بیا واجبو نو ولما بان الصادق ولما بان الصادق او نبو ظاهر شوی دا رښتینه په دعوه رساله دی په دعوه باندې جنن دا په معنا ظاهره ولما بان الصادق في دعوه الرساله عن الكاذب او نبو ظاهر شوی هغه په دعوه رساله رښتیا کوونکې د دروژن نه وعند ظهور المعجزه او په وخت ظاهر د معجزه کې يحصل الجزم حاصلېږي یقین بصدق دا په صداقت باندې به طریقه جری العاده په طریقه دا جاری د عادت باندې مطلب دا کوي چې خلکو عادت ده چې کله معجزه ویني نو دا خبره بیا من اورته لګ دغه کار شي خو ته کوي لأن الله تعالی يخلق العلم بالصدق عقب ظهور المعجزه ځکه چې الله پاک پیدا کړی د علم په صدق سره ورسته د ظاهر د معجزینه وان كان عدم الخلق ممكنا في نفسه اگر چې نشوال عدم خلق العالم دا ممکن دی په خپل ذات په اعتبار سره و اگر چې د خلقو دا نشواله د علم ممکن دی د خپل ذات په اعتبار سره مطلب دا دی کنه چې لکه دې خبرې یقین شته چې یو کس معجزه ویني او بیا په کوم انکار وکي
نو امکان ذاتی د علم یقیني د حصول منافی نه ده او قاعده ده چې امکان ذاتی د علم یقیني د حصول کافی حصول لره کافی نه منافی نه ده مطلب یو څه نه موږ ته علم یقیني حاصلېږي او بل کس د دینه اسی امکان د چر کې دې چې څوک کار وکي نو وایي چې د دغه امکان په ذریعہ سره د علم یقیني دا نه منفي کیږي لکه معجزې په ذریعہ سره دا چې انسان چې نه دالکا د علم یقیني حاصلېږي خدای امکان شته چې کې دې یو کس بیا هم نه مني نو کاغه نه مني نو په دې په ذریعہ د علم یقیني نه منافات پکې نشته هغه پوه شوي وذلك دا کما اذا دعا وې د دې مثال ورکړل کنه لکه یو سړی دی هغه دغه ته وای بادشاہ ته چې تا لکه زما خبره مني نو ضرورت ما چې تا درې پیری پاسه ودرېږه کېنه او پاسه نو دا درې پیری کېنه سو پاسې نو خلکو ته پته ولګي چې دا سړی دومره طاقتور دی چې بادشاہ د خبره مني علم یقیني حاصل شو کنه علم یقیني ولا ځکه چې زما په حکم باندې بادشاہ کېنه سو پاسې نو په دې خبره امکان شته چې ګیرې چې دا بادشاہ د حکم د وجه نه پاسېدلی بلکې اځه با غریدو چرته په مخه پاسې دوره پاسې نو دا امکان څه دی و دې امکان به ذری سره د علم یقیني دا نه دقیقه لکه پوه شو باندې لکه څنګه چې اوه د غر دی کنه یا عام هر غر دی نو زمونږ دا یقین دی چې دا سره زر نشي جوړی او د امکان شته چې دې څه خدای پاک ته جوړ کی لکه پوه شو دا خبره مثال سره کوي وذلك ما كمد احد بمحضر من جماعت لکه سړي داوا وکړه په حاضرېدو د جمع په مجلس په حاضرېدو جماعت ان رسول هذا الملك اليهم چې دا رسول د دې بادشاہ دوته ثم قال الملك بيدي بادشاہ ته وې ان كنت صادقا فخالف عادتك کجر زری اشتنه متلق خپل عادت خلاف وکا وقم عن مكانك 3 مرات عاد خپل زیانه درې پیری پاسه ففعل جو هغه بادشاہ دې چلو کو درې پیری پاسه نو يحصل للجماعه علم ضروري نو حاصل شو د جماعت علم ضروري عادين بصدقه في مقالته ادا عز کوم چې دې پر خپل خبره کې سره رښتینه نه و ان كان الكاذب ممكن بنفسه اگر چې د خپل ذات په اعتبار سره په دې خبره کې امکان شته چې دا سوي دروغ وي چې بادشاہ په خپل دغه باندې پاسې په خپل چوک پاسې دی اسی پاسې دی فإن الامكان الذاتي بمعنى تجويز عقلي ځکه امکان ذاتي مطلب دا دی چې عقل دې لر جایز غني عقل دې لر څه غني لا ينافي دا منافي نه له حصول د علم قطعي لکه تاسو ما دا وې کنه چې امکان ذاتي د علم یقین د حصول منافي نه کله علمنا لکه موږ پوهیو بان جبل احد لم ينقلب ذهبا لکه موږ خبره باندې پوهیو چې دا احد غر د دې سره در دا بسرو نه بلېږي ما امکان بنفسي سره دې چې امکان شته چې الله پاک جوړ کړي فقدا ها هنا دغه شاندل لګي يحصل العلم حاصله علم بصدقه فصيله بموجب العدل لان احد طرق العلم زکه دا معجزه دا یو طریقې د علم نه ده کله لکه څنګه چې حواس دي ولا يقدح في ذلك امكان كون المعجزه من غير الله تعالى او مزر فاطمه کو بګه ها ولا يقدح او دا خبره مزر نه ده یعنی نقصان نه رسي په دې کې امکان کون المعجزه چې کې دې شي دا چې نه دا لکه دبل چا د لاس نه یعنی دا خبره لکه مطلب بدی کو خداوم دا غشته کنه احتمال بګشته چې دا پیغمبر چې کوم معجزه پېښ کړي دا ته الله طرف نه ورکړل شي بلکې یو پیری طرف نه ورکړل شي یو ته فرشته طرف نه یو ته شیطان طرف نه ورکړل شي وای دا خبره چې دا کنه دا د علم ضروری پرې سره نه باطلېږي لکه څنګه اور دی اورو نو اور خدای اور خاصیت خدا دی چې دا څه کوي سیزل کوي خو لکه حضرت ابراهيم عليه السلام په اور کې سلوي خورجون هغه سیزلو نو ځدی خدا مطلب نه چې ته یار اور سیزل نه کوي ولې اور سیزل نه کوي ځکه چې حضرت ابراهيم عليه السلام ورته تلو او هغه سلوي خورجون نو سوځیدل د تو کوم لګي چې اور سیزل دا سوځیدل نه کوي خو شو به ځکه دا دی لکه څنګه چې اواز به سره کوم څه موږ د بدلېږي دای خاصه دی دغه شان دي د دې خاصه ده چې دغه چې راځي موجود چې راځي دا چا طرف نه راځي لا ولا يقدر نه تکلیف نه رسي نقصان نه رسي پدې کې امکان کون الموجود چې دا خبره ممکن ده چې دا موجوده چا طرف ده غیر د الله طرف نه او کونها لا لغرض یا د دې لپاره چې د دې غرض دا تصدیق نه بلکې غرض امتحان قوي د خلکو امتحان اخلي او کونها لتصدیق الكاذب یا دې لپاره چې دا کاذب د تصدیق د لپاره لا غیر ذکر من احتمالات وینونه احتمالات پکشته خدای احتمالات ته نقصان نه رسي ولی کما لا يقدر في العلم الضروري الحسي بحراره النار
ځکه لکه څنګه چې نقصان نه رسي په هغه علم کوم چې ضروری او حسي وي ان هیڅ په ځای څنګه پته لګي بحراره النار په اور په ګرمولو سره امکان عدم الحراره چې ممکن دي چې دا اوري خو حرارت دای کی نه لکه حضرت ابراهيم عليه السلام بمعنى معنی لاله انه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال کچته مقدر کړی شي یعنی اندازه کړی شي د هغه عدم نو دینه محال نه لازميږي نو دا شان د دین نه لازميږي لکه پوه شو دي معنی اوس په رسولانو کې اولنې نبی کم یو دی اخرنه کم یو دی او ختم نبوت او دا ټول خبرې اترې دا په دې کې باندې ٹھیک ہے